د ورځې نن یو نرخ دی او سبا بل نرخ دی دا خبره زما واوره چې که ته په رښتیا خو د خدای دپاره زموږ نه لر شه پر جنت ته لاړ شه خو زموږ نه لر شه سمه ورځ مې د ګاډۍ مې راویستې هلته ولاړ دی پیټرول پکې نشته السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ایم ایس آفیشل چینل زه یم ستاسو ورور مختیار ساګر ګرانو کتونکو نننی چې کوم پروګرام دی زموږ نو دا د سیاستدان سره د یو خان سره نه دی بلکې د هغه غریبي طبقې سره دی کوم چې سحر روزي او تر د ماښامه پورې خپل د دیاړۍ په تکل کې ګرځي او هغو ته دیاړي نه میلاویږي بېروزګاري زیاته ده مهنګایي زیاته ده نو د هغو سره به په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا هغو د مهنګایۍ په هکله باندې هغو څه ویل غواړي نو السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو نه اول خو را سره خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای سره تعلق ساتئ زما نوم نوشاد دی د مله خیر کوټ کې اوسېدونکی یم نوشاده دا راته ووایه چې ته یو دیاړي مار سړی نو دیاړي کې نو څه حساب دی د ګرانۍ په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ موږ خو ویل غواړو چې سهار ورځې دیاړي نه میلاویږي او ګراني یې ډېره زیاته او واړه کډه راته ناسته ده او سهار ورځې لسمه ورځ دیاړي نشته نور څه کار نشته نو حکومت له څه کول پکار دي په دې حوالې سره حکومت له خدا پکار دی چې دا ګراني یې دغه کړي ختمه کړي او مزدوري نشته سهار ورځې ناست وي بازار کې دیاړي نه میلاویږي نور څه کار روزګار نه میلاویږي او کډې ماشومان راته ناست دي سره یو بل باباجي موجود دی هغه هم دغه دیاړۍ پسې ګرځي نو د هغه نه به هم په دې حوالې سره تپوس کوو چې هغه په دې حوالې سره څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ماماجي دا راته ووایه نن سبا چې په ملک کې کوم ګراني ده نو د هغې په حوالې سره ته څه ویل غواړي نو ګراني خو ډېره زیاته ده او بېروزګاري ده کار نه میلاوي سهار چې روزي نو ماښام بله څه نه وي نو دا راته ووایه چې کوم تېر وخت و د تېر حکومتونو چې په هغې کې دیاړي څنګه وه اوس څنګه چل دی نو هغه وخت کې خو دیاړي میلاوېده او کاروبار ښه و اوس په دې حکومت کې کاروبار نه میلاوېږي ټپه نو تاسو د ورځې نن سبا څو روپۍ پیدا کوئ د ورځې کله دغه ډینا مهینه راشي نو خالي کو په هغې کې کله شپږ سوه ولې څلور ځای تقسیم کړو یو نیم سلو روپیو به څه جوړ شي نو دا راته وایي په دې باندې ستاسو د کور خرچه رسي خرچه خو بې نه رسېږي خو روزو ناست نو نوره څه ګزاره نه کېږي حکومت نه څه مطالبه کول غواړي مطالبه خو دا ده چې د مهنګایۍ لږه ګزارې سره کمه شي چې دا غریب مینهوالو دا وخت را سره یو چمیار موجود دی چې هغه په خپه باندې معذوره دی او غریب د ډېر لرې نه راځي دی بازار ته د دیاړۍ خوارۍ مزدورۍ لپاره دلته کې چمیرتوب کوي نو د هغه سره په دې حواله خبرې کوو چې آیا هغو د ګرانۍ په حواله څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې نوم دې سره او د کوم ځای سره تعلق ساتي فیض محمد نوم مې دی د شلماني نه پره پاتې کېږم بوډو اوسېدونکی یم یوه ګنټه کې سهار ځم یوه ګنټه کې ماښام دا راته ووایه چې نن سبا چې کومه مهنګایي ده په ملک کې چې د مهنګایي کوم صورتحال دی د هغې په حوالې سره ته څه ویل غواړي ډېر سخت هغه د مهنګایي ده په ملک کې او د 600 روپو نه اوړه روان شوي اوس په 1400 روپۍ باندې تر اوړه ده زموږ پې قابو نه راځي موږ غریبانان یو وروره سهار راځم دلته 200 روپۍ 2500 روپۍ ایله په دغه باندې کېږي نو آیا تاسو ووایئ چې زه 2500 روپۍ اخلم ما ته کور کې کډه هم ناسته ده نو په دې 2500 روپۍ به زه څه کوم په میاشت کې زه تر اوړه نه شم ګټلی الله پاک هغه ثواب کوي زمونږ خو مهنګایي ډېره سخته روانه ده آیا ده چې کومې خبرې کولې چې زه به ارزاني راولم زه به دا راولم زه به دا راولم هغه هر څه د هوا سره خبرې کوي یو په 2 منې ریټونه ورځته ورځه په پورته روان دي نو زمونږ ډېر غریبواله دی او څه قابو زمونږ نه راځي نو حکومت له دا پکار دی چې په دې باندې مخنیوی وکړي دا راته ووایه چې ته نور کله به تا 100 روپۍ پیدا کولې او نن سبا 100 روپۍ پیدا کړې نن سبا چې حد کومه چې دغه 150 200 دغه مزدوري ماته پاتې کېږي نو د کور کومه خرچه چې د هغه څنګه روانه بس هغه هم نشته چې هېڅ حال هم نشته لکه قرضدار کې قرضدار کو کډه ماته نسته کور کې په خپه معذوره یم کې مزدوري نشته مغه په نورو حکومتونو کې به نور څه نو خامخا دیاړي به میلاوېده څه ګزاره به کېده اوس دیاړي نه میلاوېږي که پره دیاړي میلاو شي نو په هغې څه کېږي نه ځکه چې په 1500 روپۍ باندې نن د وړو تر وړه ده او د عمل زموږ ډېر غریب دی مزدوري د سره نشته د کولې مزدوري بند شوې علاوه نور د ټاټ کې مزدوري چې د هغه بند شوه خلک ډېر د حد نه سیوا پریشانه دی نو موږ له د دې خبرې څه بند نه راځي ځکه چې حالات داسې روان دي چې که دا حکومت زموږ نور هم لږ ونه ټیک شي انشاءالله تعالی د عوام به خودکشي کوي خودکشي ته موږ ټول جوړ شي یو لکه د هر سړي کډه ده غربت دی غریبي ده حالات داسې دي چې ډېر ګډوډ روان دي نو الله دې پکې خیر واچي نو موږ خو نور څه وس نه کېږي که سبزۍ ته ګورې که وړو ته ګورې که چینۍ ته ګورې
مخکې حکومتونو کې دا خبره وه چې په 600 په 400 په 500 نهایت کې چې ونه په 800 موږ په هغې کې جړل اوس حالات داسې ورځي چې 1500 روپۍ د وړو تروړې ته وګوره غوړو ته وګوره د دنیا هر شی چې دی نو بیګي یو ریټ باندې سار بل ریټ هغه دکاندارانو مجبوره شي په دې خبره نن چې سودا راوړي که هغه 10 روپۍ وګټي نو سار چې سره هغه 10 کي هغه سودا پې نه کېږي نو حالات داسې حد ته رسېدلي نو موږ به څه ووایو خو موږ خو ناچار یو مجبور یو الله ته به سوال کوو نو زموږ خو نور څه وس نه کېږي لکه د حکومت د طرف نه په موږ باندې ډېره حد نه سوا د غربت خبره را روانه ده او زموږ څه وس نه کېږي موږ بېوسه یو خدای پوه شه هغه پوه شه نو موږ له خو نور څه نه راځي زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی په دې بازار کې تاسو تپوس وکړو چې یاره د ګرانۍ څه حالات دي نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د هغې نه وروستو که زه سوچ وکړم نو که یو غریب سړی نن دیاړي وکړي نو هغه 600 روپۍ والي نو په هغې وړه والي غوړي والي چیني والي څه شی والي زه لکه دې ته ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې لکه روزانه د ورځې نن یو نرخ دی او سبا بل نرخ دی لکه موږ هم په دې نه پوهېږو چې دا څه قصه ده د عمل کم طرف ته روان دی کم طرف ته نه روان زه د واکدارانو ته دا خبره کوم چې یاره که تاسو نه شئ چلولی دا ملک نو د دې نه قلار شئ خلک نور خودکشیانو باندې مجبوره شوی دی په هر ځای کې تاسو اورئ چې خودکشیانې دي خلک خپل بچي وژني په خپله خودکشیانې کوي لکه زه تاسو ته دا خبره کوم چې لکه که تاسو نه شئ چلولی دا ملک نو قلار شئ دی نور دا خلک مه تنګوئ د فاره د خدای لکه زموږ دا غوښې دا څنګه دا سهار نه واله ماښام پورې دغسې پرتي څوک نه چې لکه چا سره د وړو پیسې نه نو غوښه واپس والي چې موږ تاسو سره خپله خبرې فریاد هغه وکړو اظهار وکړو نور فریاد زموږ نشته په دې ملک کې په دې ملک کې حالات تاسو ته معلوم دي ټول د حکومت نه په خپله خبر دی دا که یو پرښته راغله په موږ باندې الله مسلط کړی دی لیکن زموږ د دې پرښتې نه چې کوم دی نو نفرت دی د هغې وجه دا ده چې په موږ باندې هغه نور دی وایي چې ډاکوان او پلانې او ډینګې او بنګلې جوړې کړي دي بهر ته یې مالونه ویستل دي او په یورپ کې جوړې کړي دي او بینکونو کې پرتې دي نو هغه که ډاکوان خو موږ د عوام لپاره ښه وو ته که پرښته یې نو د عوام ته تا کوم سهولت ورکړو تا هغه په سټیج چې به ولاړ وې هغه درنه چې دې کوله او هغه خبرو کې خو اوس یوه هم وکړه ستا هغه کورونه چې تا وې 50 لک کورونه دومره نوکرۍ دومره دغه زه چې کوم دی یو کس یم زما 18 تنه 15 تنه کړې ده زه د وړو تر وړو چې نن ویسم په 1500 روپۍ باندې نو دا چې کوم دی 2 ورځې 3 ورځې د کړې نه کېږي غوړي یوه تیلی په 300 روپۍ ده پوره کیلو هم نه دی کیلو نه کم دي دا شانتې چینۍ ته ګوره دغه شانتې د نور حالات ته ګوره تیلو ته ګوره په ملک کې د تیلو حالات ته وګوره کم حکومت په میاشت کې 2 پیرې تیل ګران کړي دي چې ته چې کوم دی په میاشت کې 2 پیرې تیل ګرانوي د هغې اثر پر مزدور هم غورځېږي د هغې اثر په دکاندار هم غورځېږي د هغې اثر په زمیندار باندې هم غورځېږي زموږ خو صرف دقه یو خبره ده چې د خدای دپاره د دې خلکو چې نشي کولی نو قلار شه دی ټول د هغه خلک راوستی دی چې چا پسې چوکا پرېښې ده چا پسې څه کړي ټول هغه خلک تا سره وزیران دي نو د خدای دپاره د دې خلکو دغه وکړه یا چې کوم چې نشي کولی نو بس پرېږده زما خو دغه خبرې وې چې ما وکړې دا زما په ډېر ارمان و چې زه به دا خبره خامخا په څه ځای باندې درته رسوم او دا خبره زما واوره چې که ته پرښته یې خو د خدای دپاره زموږ نه لر شه پر جنت ته لاړ شي خو زموږ نه لر شه دا عوام پرېږده هغه ډاکوانو ته یې پرېږده هغه ډاکوان ته یې راښو په ژړا ژاړي وړو له چې لاړ شي چې دغه حال دی که غوښې له لاړ شي دا که سبزۍ له لاړ شي نو دغه تا د دنیا څه شی پرېښیندې راشه دوایانو له راشه دوایانو حالات وګوره تا د دنیا څه شی ارزان پرېښیندې خو د خدای دپاره چې کوم دی نو د دې خلکو دا جان چوړه وکړه چې دا خلک ترې ازاد شي ګرانو مینوالو نننی چې کوم پروګرام زموږ تاسو د غریب عوام او د دیاړیمارانو د دکاندارانو د عام ولس خبرې واورېدې چې هغوی د ګرانۍ په حوالې سره ټول فریاد کوي نو دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکړه اجازت د لوی الله په امان